بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الوضوء من الريح. حدثنا قتيبة وهناد حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قال أبو بسم إسحاق: الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الوضوء من الريح. باب ده په بیان د دې خبره کې چې بعد د چا نه خارج شي نو دې باندې اودس شته دی او که نشته دی. نو باب امام ترمذی رحمت الله علیه په دې خبره کې وضع کو چې ریح خارج شي نو د ریح په خارجېدو باندې اودس کول لازم دي. اودس کول خو د دې باب مقصد څه شی دی؟ د امام بخاری رحمت الله علیه مقصد د دې خبرې دا دی چې کله تا ته تیقن حاصل شي په حدث باندې، څه د حاصل شي؟ تیقن، ستا یقین راشي چې او زما اودس څه شی دی؟ مات شوی دی، نو بیا په تا باندې اودس کول لازم دی. لکه حدیث الباب نه معلومیږي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل: قال لا وضوء الا من صوت او ریح. اودس نشي کولی، یعنی اودس نه دی واجب مګر په څه شي باندې واجبېږي؟ چې صوت واوري او یا درنه ریح خارج شي، او ریح چې کومه دی د هغې احساس ته وکړي، تا ته احساس وکړی شي، نو دا مکنه دی د تیقن نه. چې تا ته کله تیقن د حدث راشي، خبره باندې پوه شوې، نو بیا اودس په تا باندې کول لازم دي. پوه نه شوې دې خبره باندې چې یقین حاصله شو چې او زما اودس مات شوی دی، د دغې نه وروستو بیا په تا باندې اودس کول لازم دي. او د دې حدیث پاک نه هغه قاعده هم مستنبطه شوه چې الیقین لا یزول بالشک. یقین نه ځایله کېږي په شک باندې. ښه، تا ته مخکې نه په خپل اوداسه باندې یقین دی که نه، تا په یقین سره اودس کړی دی. خبره زما پوهېږي؟ ستا په اوداسه کولو باندې یقین دی، خو وروستو د شک په څه کې راغی چې یاره د اودس مې مات شوی دی او که مات شوی نه دی. نو تر څو پورې چې تا ته صوت نه محسوس شوی، اواز دی نه اورېدلی د ځان نه، یا چې کوم دی خروج د ریح درنه نه شوی او هغه دې احساس کړی نه وي، په تا باندې اودس کول لازمه نه دي. په دې کې د ائمو اتفاق دی، دې کې د ائمو څه اختلاف نشته چې ګینې بعضې په ریح باندې اودس ماتوي او په صوت باندې د بعضې به نه ماتوي. دا د ائمو څه شی ده؟ اتفاقي مسله ده. باندې اتفاق دی د ائمو. خو دومره پکې یاد ساتئ چې دلته کې لا وضوء الا من صوت او ریح، دوه هغه مفسدات ته اوداسه ذکر شوي دي که نه، چې یو صوت دی او یو ریح دی. نو دا خو چې موږ وګورو نو دې نه حصر جوړېږي، او حصر چې کوم دی بیا دا حکم به بندوي په دې دوو شیزونو پسې چې یاره دغه دوه شیزونه موجود کړی شو چې اودس په څه کېږي؟ مات شوی، او بیا به اودس لازم وي. که دا دوه شیزونه نه وي نو بیا به اودس کول د بل شي نه که نه، یعنې اودس لپاره صرف دغه دوه مفسدات شو، په دې دوو سره اودس ماتېږي، په دوو سره اودس نه ماتېږي. نو دلته یو یاد لرئ، یو قصر حقیقي دی، یو قصر اضافي دی. یو قصر سره حقیقي دی، یو قصر اضافي. دا مسله چې دا ته کومه کې دا په قصر حقیقي کې ده چې دغه دوه څیزونو باندې اودس ماتېږي او په نورو څیزونو باندې اودس نه ماتېږي. دا قصر حقیقي والا مسله ده. خو موږ دلته قصر اضافي دی. ښه، قصر حقیقي پکې نشته دی. دا دوه څیزونه په طور د کثرت سره چې ائمه لیکلي، لکه امام انور شاه کشمیري دې باندې لیکلي دي چې دا دوه خبرې چې من صوتین او من ریحین دی، دا ولې ذکر شولې بالخصوص؟ نو دا ذکر شول چې دا کثرت الوقوع دي، دا په انسان ته په مانځه کې راپېښېدی شي او وقوع کثیر ده. او دا کله واقع کېږي چې کله انتظار الصلات په مسجد کې، انتظار الصلات په مسجد کې. دا حدیث پاک کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي، ترمذي وروسته راوړی دی، چې ته کله جومات کې ناستې او تا لغوه کارونه نه کړي او غلط ناستې، ذکر اذکار کې او د مانځه په انتظار کې، نو ته په مانځه کې حسابېږي، ستا دا ناسته په مانځه کې راځي. دومره ثواب به الله تعالی درکوي. تر څو پورې چې ته څه شوی نه د جومات نه راوتلی نه او یا محدث شوی نه، بې اودسه شوی نه وي. فکر دې راغی؟ نو ته په دې جومات کې چې ناست دا به څه کېږي؟ نو دا بې اودسه کېږي به څنګه؟ دا صوت او ریح به محسوسوي درته که نه، یا نور هم د دې دپاره چې کوم دی بدن نه وینه وتل شي یا خوب راشي که نه، د خوب دپاره به وروستو بیا باب یې لګولی، پای کې بیا وضاحت کوو. د خبره باندې پوه شوئ؟ نو دا باب مقصد دا دی چې لزوم د اوداسه به هلی چې کله تا ته تیقن حاصل شي، یقین درته حاصل شي چې یاره یا زمانه چې کوم دی صوت ما محسوس کو، صوت رانه وتلی دی، او یا چې کوم څه شی دی ریح رانه وتلی دی. خو یوه خبره سره یاد لرئ، په دې ریح کې دا خو د معتاد لاره دې دپاره چې کوم دی هغه دبور دی که نه، شاتنۍ لاره دې دپاره لارې معتاده ده. خو
خو د قبول ریح کې څنګه مسله ده په دې باندې اودس ماتېږي که نه ماتېږي. نو په دبور کې خو اتفاق دی که نه دغه کې څه مسله نشته چې په دبور باندې ریح خارج شو دا مفسد للوضو دی خو هر چې په قبول لاره باندې په مخکنۍ لاره باندې ریح خارجېدل دي نو په دې کې بعضې اقوال داسې دي چې هغه وایي که دا قبول لاره د نارینه وه نو په دې چې کوم ریح خارج شوی په دې سره څه کېږي اودس ماتېږي. بعضې وایي په دې سره اودس نه ماتېږي. بعضې وایي کوم که د قبول لاره د زنانه وه اودس پې بعضې ماتوي او بعضې پې نه ماتوي. حالانکې په دغه ځای کې څه شی دی اختلاف دایمو شته او په دبور په ریح باندې اتفاق دی دایمو. پوه شو مخکې اوسې وایه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة. امام ترمذي رحمۃ اللہ علیہ حدیث باره کې فرمایي چې دا حدیث حسن او صحیح دی. نو د حسن او د صحیح جمع راوستې ده دغه هغه توضیح مخکې تېره شوې ده. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في المسجد فوجد ريحا بين ورته حدیث کې موږ تصریح را لګنه چې کله تاسو کې یو کس په جمعات کې ناسي او جمعات کې فوجد ريحا من بين اليتيه دې هغه ریح محسوس کې په مابین د الیتینو کې الیتین پیژنې نو فلا يخرجوا حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. نو دغه د جمعات نه د اوداسه لپاره نه وځي تر څو پورې چې د سمع د صوت نه کړي او یا چې کوم دی هغه ریح نه موندلې نو د اوداسه لپاره د ځینې شی وته نه د مخکې نه اودس کې شته کنه یقین شته دی کنه نو یقین په شک سره نه ظاهر کیږي کنه. پوه شوې که پوه نه شوې قاعده دې ځنه وته. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن امام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. مبارک فرمای الله تبارک تعالی تاسو د چا کم کس چې کم دی مونږ نه قبل تر څو پورې چې دی بیا اودس شي اودس نه کړي ګوره بیا اودس شي. دا حدیث په غبر حدیث لپاره تفسیر شو چې تر څو پورې یقیني تور باندې بیا اودس شوی نه خبره باندې پوه شو نو اودس کول پکې بیا دوباره حاجت ورته نشته لازمي نه دی. کاسي سړی کوي او پای باندې عبادت شوی مخکې دغه تفصیل تیر شوی دی کنه وضو علی الوضو باب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ غوړل ته تفصیل شوی دی. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وابن عباس وابي سعيد قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول العلماء الله يجب قول العلماء دی الله يجب عليه الوضو الا من حدث. او داس نه دی واجب هغه چا باندې مگر کله دا او داس مات شي بیا به څه شي دی او داس ته يسمع صوتا او يجد ريحا. دا کس چې دی په یقین سره صوت او یا چې کم دی ریح مندکی په یقین سره نو بیا د داودس مات دی. وقال ابن المبارك اذا شك في الحدث فانه لا يجب عليه الوضوء. عبد الله مبارک رحمت الله علیه فرمای کله چې ستا شک راشي په دې کې چې زه به اودس یم او که په اودس کې یم او مخکې هغه اودس تا یقیني نو فانه لا يجب عليه الوضوء په دا باندې څه نشته دی اودس نشته حتى يستيقن استيقانا يقدر ان يحلف عليه. دومره یقین ستا راشي کنه دومره یقین چې ته قادر یې چې زه په دې خبره قسم خورم چې او زمانه چې کوم دی یا هوا وتلې ده او یا څه شوی دی صوت مې محسوس کړی دی نو دې دوه صورتونو کې چې ته دومره یقین ستا راشي چې ته په قسم خوړی شي نو بیا عبد الله مبارک مطلب فرمای چې بیا د اودس مات شوی دی بیا د باندې اودس کول څه شي دی لازم دی. نو باب مقصد هم دغه دی چې تر څو پر یقین نه راغلی ستا د اودس په ماتولو باندې نو په شک باندې دوباره اودس کول دا لازم او ضروري نه دی. وقال اذا خرج من قبول المرأة الريح وجب عليه الوضوء وقول الشافعي واسحاق. امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ قول پکې دا شمه تاسو مخکې ویل او د اسحاق بن راهوی قول پکې دا شو چې د قبول المرأتینا د امرئ د قبول د لارې نه د مخکینی لارې نه هوا وتله نو په دې باندې د په نسبت باندې اودس سره مات اودس مات شوی دی اودس کول په لازم دي دوباره د شافعي رحمۃ اللہ علیہ او د اسحاق بن راهوی رحمۃ اللہ علیہ. باب الوضوء من النوم. حدثنا اسماعيل بن باب د بیان دي خبره کې چې اودس کول لازم دي په انسان باندې د خوب نه وروسته چې کله سړی ود شي نو د دې ود کېدو نه بعد په دې سړی باندې خوب څه شي اودس کول څه شي دي لازم دي کې دا ایمو د مذاهب او مختصر بیان داسې دی چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فنیز باندې چې یو سړی په داسې هیئت باندې ود شي چې هغه هیئت د صلات دی هیئت د څه د مانځه د صلات د مانځي لکه مطلب دی په قیام کې یا په رکوع کې یا په سجده کې یا په قاعده کې
نو په دې صورتونو کې د امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فنیز چې دی په هیئت الصلات کې نو کدی بیا داخل الصلات او که خارج الصلات که مانځه کې داخلي او که د مانځه نه خارجي او چې هیئت د صلات او په داسې هیئت باندې دی ودشي په دې سره اودس نه ماتېږي. کوم صورتونو کې ماتېږي چې یا استجاع وکي یا اتکا وکي یا استلقاء وکي یا تورک وکي، نو په دې صورتونو کې چې ودش وي نو هغه بیا خارج الصلات ته او که داخل الصلات ته موږ څه کېږي استجاع څه ته ویل کېږي په ډډه سملاستو ته ویل کېږي. ها په ډډه باندې سملاستو، ډډه سملاستو خو پیژنې کنه دې ته استجاع ویل کېږي، او اتکا تکیه ډډه لګول ته ویل کېږي، او استلقاء بالکل سیده سملاستو ته ویل کېږي چې مخه دستا اسمان طرف ته راشي، او تورکو چې دا دواړه خپې یو طرف ته ښی طرف ته وویستلی شي او په دې الیتینو باندې کېني نو دې ته څه ویلی کېږي تورک. په دې صورتونو کې که ته اوده شولې یعنی یا مستجعن وي یا متکئن وي یا متورکن وي یا مستلقین وي نو په دې سره اوده څه کېږي ماتېږي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت خبره پوه شوې. نو که دا بیا داخل الصلات وي او که خارج الصلات وي په دې سره اوده څه ماتېږي. د دې د ماتېدو د څه وجه امام حنیفه رحمت الله فرمایي هغه څه شی ده، هغه بیا په حدیث ته بیهقي شریف کې شته دی چې په دې سره استرخاء د مفاصلو راځي. کوم څلور صورتونه چې امام حنیفه رحمت الله علیه ذکر کړل چې په دې کې اودس ماتېږي، دې څلور صورتونو کې څه کېږي استرخاء د مفاصلو. استرخاء د مفاصلو پیژنئ، دا تاسو ته مخکې کتابونو کې ذکر شوي دي چې کوم رګونه لګېدلي هغه رګونه چې کوم هغه په دې سره سس شي ډیله شي په دې خوب سره په دغه څلورو صورتونو کې. نو چې سس شي دې کې احتمال د ریح د وتلو دی، اگر که چا محسوس کړي چې نه خو احتمال پکې د چا دی دا یو سبب دی د پاره د ماتولو د اوداسه، نو دا سبب قائم مقام شو په ځای د مسبب باندې. خبره باندې پوه شئ. او دا سبب ته چې کوم نه موږ تاسو علت ناقض الوضوء ویلو دا سبب دی خو فيه معنى العله اسامي ویل دا اسامي د قیاس طرف کې چې کوم دا خبرې به په تفصیل ذکر شي. امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پکې هغه تطبیق په دې طریقه باندې کوي که هیئت الصلات وو په مانځه کې دننه وي او که خارج الصلات وي اودس نه ماتوي، او که هیئت الصلات نو نو که داخل الصلات او که خارج الصلات خوب چې کوم دی اودس ماتوي. او دا امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دې ته ځکه د تطبیق ته مجبور شو چې دلته احادیث په دې باب کې څه وارد دي متعارض وارد دي. یو حدیث کې راځي مبارک فرمایي ابو داود حدیث ته من نام فعليه الوضوء، څوک چې وده شو نو په هغه باندې څه دی ډایرک ورکړي. امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ راځي د خوب سره دا اودس مات شو. او بل روایت کې راځي صحابي مبارک فرمایي چې صحابه کرام به ناس ول جمعات کې فینامون دی بو دشول ثم یقومون بیا به ادریدل فیصلون او مون به وکړل ولم يتوضا او داس به نه کوم. ګوره مخکې روایت نه معلومه شول چې خوب دی وکړو نو خوب ناقض الوضو دی، د دې روایت نه معلومه شول چې خوب ناقض الوضو نه دی، تعارض پکې راغی کنه. نو د دې تعارض د ختمولو لپاره امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دقه تطبیق وکړو چې حیات الصلات ناقض الوضو نه دی دا خوب، او حیات الصلات نه یا ناقض الوضو دی. د خبره باندې پوه شئ. او د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ په نسبت باندې پکې خبره د قلیل او د کثیر ده. څه شي ده؟ د قلیل او د کثیر ده. که خوب مثال په تور باندې لګو بیا اودس نه ماتای، او که خوب ډیرو بیا اودس ماتای، او نور اقوال پکې شورا راغستې. خبره پوه شئ. او د امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ په نسبت کې خبره چې کوم ده د خفت او د ثقل ده، یعنی خفیف خوب لک شانته وو دا بیا اودس نه ماتای، او که دا ثقیل درونو بیا اودس کوي ماتای. او د ثقل او د خفت ته اندازه موږ څنګه لګي کله چې چاري سي او خوځاو او په معمولی خوځاو د ځان پوه شو بس دا خفیف خوب دی، او که خوځاو د ځان نه پوهیدو په شان د چا وو بیا څه شي دی او د سی بیا ماته. دا د امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فنیس باندې هغه مبارک د قصوی کې استرخاء د مفاصلو پکې راغلی و جالسن چې د ناسو جالسن په اوداسه کې او ودشه په خوب یې خزه پرتاس خو په کومانځ کې وو خارج صلاتی دې موزي او داسې نه ماتيږي. خبره پوه شئ ځکه چې استرخاء د مفاصلو پکې نظر راغلی، او که نور هيئت او د جلوس نه علاوه بل هيئت په دې سره دی ودشه نو به څه کیږي. نو د دې مذهب دارجه هم امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مذهب ته تقریبا نږدې ده. د دیم دا چې په جلوسان وای
چې جلوسي کنه بالکل مقعد په ځمکه باندې پروت دي او د په دې حالت کې ود شي نو یو د سینه ماتيږي او چې په دې حالت کې نه نو د سینه ماتيږي نو خو دغه تیر اوسي کنه چې دا د ناسي او خجوخ ناسي خو مقعد د ځمکه سره کېدل استرخاء مفاصل په کې نه راځي کنه او چې دغه صورت نه به سره راځي استرخاء مفاصل راځي ځکه بیا خوب څه کیږي او د څه کیږي ماتيږي هم سوایا. حدثنا اسماعيل بن موسى وهناد بن محمد بن عبيد المعربي المعنى رحمه الله عليه چې دا کوم مذهب دی چې د مبارک په کې دا استرخاء د مفاصلو ذکر کړل دا آیات صلات په کې کوم په دې ډیر روایت راغلي دي ډیر روایت راغلي چې نبی مبارک فرمای او د سمات ته دا غچا چې د د شوی او علاوه دا نه چې د باندې کې راکعي یا علاوه د چې هغه ساجدي دا متعدد روایت دی بدی کې ښه هغه امام منیف رحمۃ اللہ علیہ آیات الصلاۃ تو قتل. قالوا حدثنا عبد السلام بن اربن عن ابي خالد الدالاني عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس انه راى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى او نفخ ثم قام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ولیدو نام چې مبارک ود شو هو ساجد او تاسې حالات کې نبی علیہ السلام مبارک ودو چې د مبارک په سجده کې وو حتى غطى او نفخ. دا غطا او نفخه دا څه ته ویل کیږي ولاندې تاسو دغه لیکلي سمع غتيته وصوت يخرج مع النفس النائم هغه سونېدل چې ورته وایي کنه معمولی شانته هغه आवाज سونېدلو مبارک داسې ود شوی او دا سونېدل چې کم دی نو دا د هغه انسان د پاره او بل روایت کې راغلی چې هغه سینې غټي او قوي انساني خبره باندې پوه شئ یعنی موږ ته څه وایو پهلوان دا پهلوان سره په خوب کې څه کیږي سونیږي ښه عائشہ وسی نو مبارک په حالت ته سجده کې چې کوم دا आवाज ته مبارک تسبیحونه راوته ثم قام مبارک فاصل يصلي منذ قول فقلت يا رسول الله دا صحابي فرمای ما او ته الله رسول انك قد نمت تحقیق سره تسوي ود شی قال مبارک ته فرمایل ان الوضوء لا يجب الا على من نام مستجعا او تاسو نه مات شوی دا غچا او تاسو هغه چا لازم نه دی چې هغه ود شوی مګر چې په دې حالت کې ود شوی چې مستجعي په دا باندې بیا تاسو کول لازم دی فإنه اذا استجع ځکه نبی رسول فرمای عدلی د دې لپاره دا وایي چې کله یو سړی استجاع وکړي په ډډه سملي استراحت مفاصله نو دغه رګونه چې کوم دغه څه شي سس شي کولاو شي دغه سسوالي د لاس سره دا د سپری سره څه کېږي ماتي یا مسوایا. قال ابو عيسى وابو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن وفي الباب عن عائشة وابن حديث عن انس بن مالك قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون تستمع دا ویل مخکې کنه انس بن مالک صلی الله علیه وسلم چې نبی رسول الله صحابه کرامو چې د کېدل با او د کېدل څنګه اي قعودن لاندې لاکټ لیکي ها د کېدل په ناس تسره استجاب کې نه ها اتکا پکې نه و تورک پکې نه او استلقاء پکې نه و دا د کېدل قعودن ثم يقومون بیا په فاصله فصلون سبې کولو ولا يتوضؤون او دسبای نکو. قال ابو سعد حديث حسن صحيح وسمعت صالح بن عبد الله يقول سالت ابن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا عبد الله المبارك سره تاسو کو عمن نام قاعدا چې څوک ودشي په حالت ته کې چې دی صحیح قاعد خو معتمدني بس شي باندې اعتماد کړي فقال لا وضوء عليه قال وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن ابو عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه اما العالية ولم واختلف العلماء في الوضوء من النوم علماء په دې کې اختلاف کړی دی چې او داس څوک د خوب راپورته شنده او د سمات ته کنه فرا اکثرهم انه لا يجب عليه الوضوء نو اکثر علماء قول به کې څه شي دی چې په دغه سړي باندې او داس واجب نه دی اذا نام قاعدا او قائما چې په خوب کړي ناس سره یا په ولاړ سره حتی ينام مستجعا تر دو چې دی او د شوی او مستجعا بیا څه شي دی او دا د سمات شوی دی دا قول چا دی وبه يقول ثوري وابن المبارك واحمد دا قول امام ثوري دی ابن المبارك ته او احمد ته. وقال بعض من زانم حتى غلب على بعض علماء په قول کړه چې د شي تر دې پورې چې غلب على عقله چې د په عقل باندې غلبه وشي یا نوم په دې باندې غلبه وکي وجب عليه الوضوء په دې سره واجب دی او داس وبه يقول اسحاق او دقه قول اسحاق بن راهويه دی. وقال الشافعي من قام قاعدا فرمای من نام قاعدا شو کو دي شي په ناس سره فرا رؤيا خوب ګوري او زالت مقعده یا زایل شي څه شي مقعد د خپل ځین او خوځيږي لو سن النوم فعليه الوضوء
اگر که دا خوب یې لږ ولې نه وي خو په دې سره څه کېږي اودس ماته ټیک شوله د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب هغه نچوړ د داسې ذکر شو چې څوک د شوی ودی په ناستې سره نو که دی پکې خوب وګوري په خبره باندې پوه شوی لکه بعضې کسان پکې خوب ګوري که نه چې وده شي نو خوب یې اوږد شوی او په معمولي خوب کې هم دی څه کوي خوب ویني ویني که نه ویني بعضې خلک داسې دي ښه او مونږ کتلي دي او زالت مقعده دویم مقعد صحیح د خپل ځای نه وخوځېږي نو فعلي الوضوء دې سره څه شی شو اودس ماتېږي وما علیه الا البلاغ